داسې ډاکټران هم راغلي دي، تاسو به وګورئ په سوشل میډیا باندې چې ځناورو ته غاښونه ورلګوي. نو دا مسله په غور سره واورئ. یو داسې ځناور چې پیدایشي غاښونه نشته دی او هغه ځناور عمر پوره دی، غاښونه نشته، عمر پوره دی. د عمر یو خپل حساب دی. په بیزو کې 1 کال ورپاره شرط دی، په میخو په غواګانو کې 2 کاله ورپاره شرط دی، او په اوخو کې چې څومره اجناس د اوښانو وي په هغه کې 15 کاله ورپاره شرط دی. او ګډ چې دی هغه فقط ګډ کوي نو په هغه باندې د 6 میاشتو چې وي خو چې فربه وي په هغه باندې هم کېږي. نور په بیزې اقسامو کې چې څومره دي هغه دپاره کال شرط دی. اوس یو داسې ځناور دی چې هغه غاښونه نشته دی، عمر یې پوره دی. اوس که چېرته دی بغیر د غاښونو خوراک کولی شي، دا مسئله زده کوي، خو قرباني یې جایز دی. غاښونه نشته دی او خوراک کولی شي، قرباني یې جایز دی. او که چېرته عمر هم پوره وي خو غاښونه نه وي او خوراک نشي کولی، بیا په داسې څاروي باندې چې د کم شیز نه وي، که بیزو نه وي، که ګډو نه وي، که میخو نه وي، که اوښو نه وي، په هغه باندې بیا قرباني جایز نه دی. دقسې یو هغه دی چې غاښونه مات شوي دي. نو مات شوي که چېرته ختلي وي یا مات وي، 1 وي یا 2 وي، به قرباني ټیک دی. خو که چېرته زیات وي نو بیا هم دا عیب کې شمارلی کېږي. خو په غاښونو کې غټ اعتبار چې دی هغه د خوراک کولو دی. که چېرته یو ځناور خوراک صحیح طور باندې کولی شي نو بیا د داسې ځناور قرباني جایز دی او پې باندې کېږي. په دې کې اصل شی چې دی هغه عمر دی، چې عمر یې پوره وي او بغیر د غاښونو هم ځناور خوراک کولی شي نو د داسې ځناور قرباني بالکل جایز دی. او که چېرته خوراک نشي کولی نو رد مختار په حوالې سره داسې ځناور چې غاښونه نه وي، خوراک نشي کولی، نو دا معیوبه دی او داسې ځناور قرباني جایز نه دی. الله رب کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي. وما علی الا البلاغ.